بسم الله الرحمن الرحیم. ګران قدرمن کتونکو دا وخت سره اسسټنټ کمشنر په ریپورت غلام غوث صاحب ناشته څنګه تاسو په د کوټ په حواله باندې چې کوم د ویکسینیشن عمل سٹارټ دی نو زمونږ د ریپورت کوم هاسپټل چې دی پاغه کې دا وختي د ویکسینیشن چې دی نو پاغه کې لګیا دي او ویکسین هم راغلي دي خو کم کسان چې نه دي لګولین دا غي د پاره د اسسټنټ کمشنر په ریپورت نه اورو درته وایي چې څومره ویکسین موجود دي او کم خلکو ته اویلیبل دي څومره خلک لیشي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. سہیل باچا صاحب ډیره مننه. زه ایډیشنل اسسټنټ کمشنر په ریپورت تاسو ته مخاطب یم. الحمدلله ویکسین په وافر مقدار کې موږ سره موجود دي. هر هغه چې هغه اوس قابل دي چې سیدی ته ویکسین وشي نو د هغې دپاره موږ سره ډوزز موجود دي. ټیمز مونږه کم تر اوسه پورې اوس الحمدلله مونږ زیات کو لنډاکي چیک پوسټ کې مونږ یو ټیم نن پلانټ کړی دی. هر هغه سړی چې هغه د شناختی کارت شته خپل شناختی کارت نمبر SMS کوي نادرته هغه به تاسو ته نمبر درکړي او تاسو به ځای ویکسین به کوي. خود دې پروسس د اسانولو لپاره مونږ مینول ډیټا اوس هم اخلو پای کې مونږ د سیول ډیفنس کسان ټرین کړي دي نو تکلیف او د وخت بچت ته پکې ټولو ته د بریکوټ ټولو خواصو ته عوامو ته او ټولو درنو او خوږو ملګرو ته مې دا ریکویسټ دی چې هر سړی زر تر زره ویکسینیشن سنټر یو په بریکوټ کې دی یو مونږ په لنډاکي چیک پوسټ کې اسټابلیش کو یو په اریتسی خزانه کې دی. کوشش دا کوو چې دا یو موبایل ټیم هم مونږه زر تر زره فنکشنل کو. ټولو ته زما دا درخواست دی چې ډاډ شئ. اوس دا ویکسین قیمت تقریبا 7-8 روپۍ دی او فری دی د خپل ځان د حفاظت لپاره د آینده نسلونو د حفاظت لپاره زر تر زره لاړ شئ دی نږدې ویکسینیشن سنټرز ته او ویکسینیټ شئ. درته وایي چې د ویکسین مخکې د کرونا کم ټیسټ چې سملګری د تاسو کې دا لازمي دی کنه دغه ته پکې ضرورت نشته پرده. یو ځل دا کوېسچن تاسو بیا ریپیټ کړئ. کم چې خلک زین او هغوی به د کرونا ټیسټ کوي یا د هغوی سره ټمپریچر یا سم مختلف امراض ویکسین د دې سایډ افیکټ بیخي نشته دی. ما خپله کړي دي ډاکټر فخر عالم شو د ټولو خلکو چې څومره د سرکاري خلک دي ټولو کړي سایډ افیکټ یو ذره هم نشته دی. بس هغه ډاکټر په خپله ورسره ډاکټر ثاقب هغه هلته موجودي په ټایم باندې نو الحمدلله بلډ پریشر یا شوګر وغیره شو د دې باندې د دې سایډ افیکټ نه وي چې یو سړی بیمار دی دغه لپاره بس دومره قدر خیال ساتل پکار دي چې کوم سړی پازیټیو دی نو هغه ته دا نو هغه چې بریکوټ کې الحمدلله زموږ ریشو ډیره 1% ته د خیره راغلی ده. هغه سردار ته وایي چې کم فیمیل دي دا غوي د پاره سا هدایت فیمیل د پاره مونږ سجدا سنټر نه دی کولو کړي خو البته انسټرکشنز به هیلث ډپارټمنټ ته دا ورکم چې فیمیل به ان شاء الله مونږ ډیر زیات فیسیلیټیټ کوو. کسان مو ورته ډیر ټرین کړي دي د سیول ډیفنس کسان دي د هیلث ډپارټمنټ خپل کسان دي د دې ټایم نه ویسټ کیږي نه بځای کیږي ډیر کویک او ان شاء الله تیز پروسس وي. درته وایي چې زموږ سب ډیویژن به ریکورډ دا وخت په سکرین تاسو ګوري کم چې زیاتومره مشران په کورونو کې دي دا غوي د پاره صحیح هدایت او کم چې ماشومان دي دا غوي د پاره کم چې زیاتومره ماشوم چې کم زموږ مشران دي دا چې کم 60 نه ابو 50 نه ابو نو که تاسو خیال کړیو کله چې دا ویکسین په راتلو تازه کې نو غي د پاره دا انسټرکشن چې ایج وایز به کول چې پلانکیج اوس الحمدلله خبره هم پکې نشته دی. وخت سره سره دی وبا سره بلد هم شو او تحقیق هم په دومره شو نو داسې قسم ته ویکسین راغلی دي چې هغه بس سنگل ډوز کې سنگل ډوز کې ډبل او ټریپل ډوز نشته دی نو هغه ته خصوصا مشرانو ته خو زموږ مشران زموږ اساسه ده دا یو هیستوري ده د دې پسینه کې یو هیستوري چې کوم دی دغه دا پټه ده نو موږ به دا کوشش کوو چې خپل مشران چې څومره زموږ دی هغه زر تر زره ویکسینیټ کو په خپل بوزو او زر تر زره بوزو ویکسین سنټر زموږ فنکشنل دي ان شاء الله د پیر د ورځې نه به 8 to 8 وي او اوس هم چې کوم دی موږ کوشش کوو چې نن او سبا هم تر ډیره ساته پورې کینو او ډیر خلک ویکسینیټ کو او الحمدلله د ډیرو خلکو د ژوند حفاظت وکړو ان شاء الله. نه کوم څه نه مکم خلک چې د دې حواله باندې غلطه پراپګاندا کوي یا په معاشره کې د خلک چې هغه د دې تشریح په غلط انداز کوي نو دغه په څه طریقه رد کوي. زه خدا به مکنه چې سہیل باچا دا کله نه چې دا وبا راغلی نو زما ستو پکې ډیر وخت شو دا بل کال راسي مونږ د داسې ډیرې جنازې کې چې هغه خپل ورثو پرې خو دی په هغه وخت کې او داسې خلک مونږ خواږه خلک ولید په بریکوټ کې تاسو ته خپل پته ده هر سړی ته پته ده
چې څوک د څه نه مړ شو د څومره خلک د دې وبا نه پکې مړ شو هر چاته پته ده نو پروپیګنډا کول افوا پیلاول زه خدای وایم چې دا د مسلمان سړي کار نه دی الله پاک خپل په قرآن کې فرمایي چا چې د یو انسان ژوند بچ کو نو هغه داسې وکړه لکه چې ټول انسانیت د ټول انسانانو ژوند بچ کو موږ له خپل ګریوالونو کې سوچ پکار دی ګوري قانون هم د دې خبرې اجازه نه ورکړي چې تاسو فضول پروپیګنډا وکړئ باقي د پاکستان پینل کوډ لاندې د هغې دپاره سزاګانې شته د اسلام هم د دې خبرې اجازت نه ورکوي یو انسان لا چې هغه غلطه پروپیګنډا وکړي او د انسان او د انسانیت ژوند په خطره کې کړي نو زه خو داسې خلکو ته ریکویسټ کوم چې مهرباني وکړي د الله نه ویره وکړي او دا فیک او غلطي پروپاګاندا نه ډیر ځان وساتي د خپل آخرت لپاره مننه جی بالکل جی ریاست چې دی هغه د مور پلار کردار ادا کوي او ویکسینیشن چې دی هغه ډیر زیات ضروري دی کم چې زیات تر عمر مشران دي نو د سب ډیویژن په ریپورت خلکو ته چې دغه ریکویسټ شو چې تاسو په شموزو کې کم نږدې خلک دی هغه الترابطه کوي په لانډا کې چیک پوینټ باندې هم نه وي چې د یونټ اسټابلیش شو هغه الترابطه کوي یا د ریکورډ سیوال هسپتال کم چې اوس هغه لینک شوی دی کوارټر کم چې د هسپتال کوارټر دی هغه ته نو الته هغه لپاره یو منظم پروګرام دی نو تاسو چې کم خپل مشران دي هغه ته پوری د ویکسینیشن د عمل چې دی دا جاری وساتئ مسؤل بچا لراګه اجازه د الله پامه